دې خلکو ته اوس کمې محسوسېږي ښه دا چې تاسو وینئ که د اذان باره کې د څه ویلي عادل رشید دا د انګلینډ سپینر بالر دی او ښه مشهور دی تاسو به ټول پیژنئ پاکستان ته یې دوره کړې ده جي او دی څه وایي وایي چې کله پاکستان ته رالم وایي په پاکستان کې زما د ټولو نه بهترین د ټولو نه خوبصورت چې کوم څیز خوښ شو هغه څه دی هغه د غیر چاپیره نه د اذانونو اوازونه دي څومره چې اذانونه کیږي او هغه اذانونه هغه اوازونه زما په غوږونو باندې لګي الله اکبر کبیره د دې نه بهترین اوازونه زما چرته په نصیب نه دي راغلي نو زما د پاکستان چې کومه دوره راغلې ده په هغې کې د ټولو چې کوم بهترین څیز دی او زما خوښ دی هغه د غیر چاپیره چې څومره اذانونه دي که نه د دې اوازونه چې کوم راځي دا وی زما ډیر خوښ شو او دا په پاکستان په دې دوره کې زما ډیره غټه فایده وشوه نو ای خلکو د دې خلکو نه تپوس وکړه چې دین اسلام څه شی دی د دې خلکو نه تپوس وکړه چې اذان څه شی دی ګوره یو مولوي صاحب خبره کوله و یو نوجوان مسلمان شو ډیر فکرمند ډیر او جمعات ته رالی او د مولوي صاحب سره وی کېناستو نو هغه ورته داسې کلمه وویل چې ډېر پریشان او ډېر عجیبه حالت د خودکشۍ نه راوستی نو هغه ورته کلمه چې کله ووي که نه د کلمې سره د څه ووي یو چغې کړه او چې یو چغې کړه نو موږ ټول ورله داسې ورولو چې چلو شو هغه خوا ته وی کېناستو ویل اوله دا ساه خو یې ډېره بېځای وه او ډېر فکرمند او ډېر پرشر پرې رالی د کلمې سره نو بیا یې موږ تپوس وکړو چې څه مسله ده تا خو داسې چغه وواله چې مونږ وینو اعوذ بالله دنیا ته لاړې هغه ورته وایي نه الله 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 وایي د کله نه چې زه پیدا شوی یم او شعور عقل او کم پوهه راته نصیب شوې ده او په ښه او بدو باندې پوه شوی یم نو زما په دې زړه کې یو ځای و چې هغه خالي و خالي هغه ما چې ته ډک په محسوسو نه عموما به دې زړه ما نه یو تقاضه کوله چې د یو حصه پکې خالي پرته ده خو چې کله مې دا کلمه ووي او دا کلمه کله ما په شونډو باندې ووي په ژبه باندې نو وایي چې مې وکتل هغه ځای ډایرکټ ډک شو په زړه کې الله اکبر کبیره نو هغې دومره زور ماله راکو چې دا زور په خوله راووتو مې نارې کو الله نو جناب ځکه خو هغه شاعر وایي که نه چې زړه دا د الله کعبه ده نو دا خلک چې کم دی که نه دا چې کله مسلمانان شي یا دا مسلمانان دي په بهر ملکونو کې اوسیږي او دوی داسې دینداره ځای ته ورشي نو زه درته قسم خورم چې په دوی ډېر غټ اثر کوي ښه ما او تا ته مړه څه پته لګي پیدا شوی یم د مور په غېږ کې اذانونه راته د مور په غېږ کې شوي دي د مور په غېږ کې راته وروره مولوي صاحب کلمه ویلې ده اذان یې راته ویلی اقامت یې راته کړی دی ما چې د دین اسلام د کمی څه پته لګي داس کسان ما ته رنګونه وکړي چې ما ته وایي مولوي صاحب وایي موږ ته مهرباني وکړه اذان راته رالیږه اذان چې وایي ته کله واورې دلته ګیر چاپېره اذانونه وشي نو وایي مهرباني کوه هغه اذان ریکارډ کوه موږ ته یې رالیږه ولې وایي په میاشتو مونږ اذانونه چېرته وانورو اذانونه نو جنابو زما او تاسو سره د دین اسلام قدر نشته څومره مسلمانان چې ما ورته وایو ځکه چې د مور په غېږ کې راغټ شوي یو بسې او بس نه را د تکلیفونو پته شته او نه د بلې زندګۍ هغه کمی مې محسوسو دا کم خلک چې دی الله اکبر کبیره تاسو ګورئ دا په انګلینډ کې څومره باشره سړی دی په انګلینډ کې د غیر مسلمو په غېږ کې پروت دی د هغوی په ټیم کې جنګېږي او بیا هم په کار خو دا و چې نور زونه یاد کړی وی که نه صرف اذان یاد کو یقیني ډېر خوشحاله شوم یو مسلمان دی چې خپل دین اسلام خپل پاکستان زه خو بار دا خبرې کوم په پاکستان او افغانستان کې چې کم دین اسلام دی که نه او کم د دینی مدارس دي ګوره خو خراب هر ځای کې دي تاسو ته بار دا خبره کوم زما د نبي محفل کې هم منافقان ناست ښه زما نبي چې کم ځای کې محنت کوو ولې هلته څومره بد خلک وو ښه خلک هم بد خلک هم نو هر ځای کې ښه مي او بد مي افغانستان او پاکستان کې چې کم دین اسلام دی که نه نو ماشاءالله زه دا په پوره دنیا کې نشته خو هغه کمی ما ورته نه محسوسېږي که نه نو دې خلکو ته کمی محسوسېږي بس الله دې موږ ټول معاف کړي نو ما تاسو سره دا خبره شیر کړم